بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا به وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. دی آیتونو باندې مخکې نواز شروع دی. موږ دا ویلو چې دی آیتونو لومړنی مصداق صحابه کرام دي. د هغې صفاتو کې لومړنی صفت اغا تقوا و المتقین، دریم دا غی د ایمان بالغیب تذکرہ، او دریم کم چې 13 جمعه دا غی نمخ کی مونږ ویلو اقامت الصلاۃ. صحابه کرامو دا غی څنګه مونږو ولې په دغه طریقو، دا غی سبب داري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ باندې بالخصوص ډیر زیات محنت کړل. د مکه مکرمه او د مدینه منوره چې څومره ژوند دی نو پای کې داسې روز نه تیر شوی چې پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا منځ عملا نه کړي یا په خله باندې داغه تاکید نه کړي، بلکې ایو فرمایل چې کله یو سړی مونځ ضایع کوي، مونځ بربادوي، هوا لغیرها ازیع، د نور دین د پاره زیات تباہ کوونکی دی. یعنی بے لمازه انسان چې هغه مانځه اقامت نه کوي، رواج نه ورکوي، اهتمام او انتظام د هغه د مانځه نه وي، هغه کې دین نه وي. دا دروغ وایي خلک چې په مونځ کې څه پراته دي. منځ د الله د دین داغه د پیک یو عمل له انتهایی افضل ترین عمل. رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله کله فرمایل حبب الی من دنیاکم ثلاث، الله ماته استاسو په دنیا کې یو درې سوزونه خواږه کړي، هغه زما پسندیده دي. دا مطلب نه چې نور سره نه لګي وخت یو پای کې ده النساء خزي. کوم خلک چې په حدیث نه پويږي ناغید دې حدیث مطلب دا بیانې چې ګنده رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله عاشق مزاجو قسم حدیثونه چې دې خلکو په لاس ورشي د خپل ځان نه راغې مطلبونه بیانې. مېس کې د حدیث دا مفهوم نه دی. د حدیث مفهوم داري چې زنانا د دې حقونه با پامال کېدل، اچا د مور حق نه پیژندو، د لور حق نه پیژندو، د ښځې حق نه پیژندو، د هیڅ زنانا احترام نو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاغي پسند کړی شوی، یعنی داغي د حقوق او جنگ رسول الله صلی الله علیه وسلم وغوښ. هر جبه کې داسې قسمه بلاغي خبرې موجودي. دا جدا ده چې خلق لټریچر نه لولي یا لولي لیکن تجاهل عارفانه کوي، پوهې خسترګې پټي. سوال لای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واقعي داسې هو څنګه چې خلق وایي نعوذ بالله، نبی هغه دا پارا خو زنانه ډېر شوی، هر چا غیلا خپل لور خپل خور ورکول پای کې سعادت غنو، اوم سعادت.
لیکن دا سوجه دا چې سوا د سیده عائشه نه د هغه ټولې ښځې کونډې دي، یا د یو خاوند نه کونډه ده یا د دوو نه کونډې دي. دا د دې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د زنانو حقوق حاصلول دا پسند کړي شو. دا هغه په بیانو کې یو سیده عائشه رضی الله عنها ده چې هغه ځوان ده، نورې ټولې زنانا مشران دي، ډېرې داسې دي چې هغه آیسي دي، بچي نشي پیدا کولی، لیکن د هغې باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې سره نکاح کړی دی. یو سړی که هغه د تاریخ طالب علم پاتې شوي او هغه وګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدني ژوند کې څومره نکاحونه کړي دي، هغه خو یې هغه چا سره کړي دي چې د هغې خاوندان شهیدان شوي دي په غزواتو کې، او یا یې هغه چا سره کړي دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې غوښتل شوی وه لیکن هغې ته طلاق ملو شوي. د داسې زنانو د زړه حاصلولو دپاره او د هغې د امید جوړولو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کار کړی دی. هغې نه خلقو نن قصه یې جوړه کړه، بې شمېره اعتراضات کوي په هغې باندې. هغه دپاره څه ځوانې او باکرې ښځې ممنوع خو نه دی، لیکن اصل دعوه چې هغه د زنانو د حقوقو حفاظت کو. دانن چې دنیا ته د اخلاق او تربیت او تعلیم ورکوي، په کومه زمانه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو حقوق بیانول، هغې وخت کې دي څه ویل؟ دی خو هغه زمانه کې ویل چې ښځه انسان نه دی بلکې دا د انسان په شکل کې شیطان دی. دا یورپ چې نن ورته خلک ډېر مهذب وي، د دې خو تاریخ دغه دی. هغې نن زنانه له څه عزت ورکړی دی؟ آیا زنانه بار ګرځول، هغه بې حجابه کول، بې پردې کول، دا د زنانه حق دی؟ حق نه دی، دا دروغ دی. هغې د زنانه د تعلق نه ځان جدا کړی دی، نکاح نشته دی هغې سره، غلط ناجائز تعلق ساتي. بچے که پیدا شي د هغې ذمہ داري په هغې زنانه باندې. زنانه خپل ځان له روټۍ په خپله ګټي، یو شو پیس یې ته جوړ کړی دی او خلک په دې خوشحاله دی چې زموږ ته حقونه ملو شو. کم تحفظ چې اسلام کوي د زنانه هغه بل څوک نه دی. بار کې حبب الی من دنیاکم ثلاث النساء، هغې دغه مطلب دی، دا نه دی مطلب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځې ډېرې خوښوي، نه د هغې د حقوقو حاصلول یې ډېر پسندیده. دویم الطیب، د طیب زمونږ خلک مطلب اخلي خوشبویات. ټیک ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشبویې خوښوي، لیکن دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه وایي نو طیب یو مشترک لفظ دی، دا یوازې خوشبو ته نه وایي، دا حلال خوراکونو ته م وایي، مزیدار شیزونو ته م وایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذمہ دارو کې دا بنیادي ذمہ داري وه چې هغه حلال او حرام وښیي. د هغې واضح اعلانات دي په دې باب کې چې کوم څیز حلال دی او کوم حرام دی. او دریم څیز کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی هغه دی قرة عینی فی الصلاة، زما د سترګو یخوالی دا په مانځه کې دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه د منځ اهمیت معلومیږي چې انسان ته تسلی پس ملاوي. د یو مسلمان د زړه د خوشحالولو بنیاد سره او یو انسان ته د سترګو یخوالی څه شي کې ملاویږي؟ هغه په دې کې ملاویږي چې انسان د خپل رب مخکې ولاړ یو مناجات کوي او هغه ته وایي چې اللهم باعد بیني و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. او د هغه دربار کې لاس پورته کړي دعا کوي چې سبحانک اللهم او الحمدلله رب العالمین خیر پورې. دا د ټول افضل عمل دی. دا محنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صحابه کرام باندې کړو او دا محنت
دا یوازې په جون کې نو تیر جمعه ما ویلو چې کتو جنگ همي نو قرآن مجید د صلات الخوف تذکره کړل فوج به دوه ډلې شي یو ډله به دشمن ته ودرېږي او بله ډله به امام سره ودرېږي فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم کله چې دی د یو رکعت دو سجدیو کې دی به لاړ شي د فوج مخې ته به ودرېږي او چا چې منځ نه دی کړی نو هغې به راشي او امام پسې به ودرېږي دا قرآن مجید خله ذکر کړی سورۃ النساء کې تفصیلی صلاۃ الخوف خوله دی او دا جهاد په دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله دی طرف نه حکم دی د دې نه د مازه اهمیت معلومیږي چې جهاد دوران کې پتو جنگ کې هم د منځ نه خلاصي نشته ده هغه ته باندې قتل نشته ده بلکې منځ مخ کړي نور کار نور استری پای کې څومره ترمیمات وکړل چې کومه ډله یو رکعت هغې کړی هغې به لړ شي په دې تلو راتلو باندې مونځ نه خرابېږي صلات الخوف کې پابندي نشته په دې دشمن بالفرض مشرق غاړې ته ولاړ دی او دی مشرق ته مخ که نو دی خو قبله پرېښوده د هغې باوجود هېڅ نه وایي شریعت دا الله دین دی کوم ځای چې څنګه ویلي هغه شان کول پکار دې کې به خبرې هم راځي یو بل ته به سوی نام راځي دا هم ممکن ده چې وسله مسله به وچلېږي لیکن دا ټول سيزونه الله او د هغه رسول واضح کړي دي چې مونځ د الله دی عبادت د الله دی بندګي د الله ده بندگان د الله دي څنګه چې هغه ویلي هغه شانته وکړي شي بیا امام چې کله سلام وګرځي و دا کوم خلکو چې امام سره په دویم رکعت کې شرکت کړي دي دې پاسي او خپل لومبنه رکعت وکړي رکعت نه کړي و دې په لومبه رکعت وکړي امام سره دویم رکعت لاندې کو دې رکعتونو باندې زمون خلک نه پوي بعض خلک راشي الله اکبر وای نه امام چیر زین حالت شاملېدو کوشش نه کوي امام چیر زئی التر شاملېدو کوشش کو کله کله امام جلسه کې ناشتي دو سجدو میس کی دا چې خپل ذهن دې بوګلاري دغلته شرکت واجب ده هر ځای چې ده کستا سمه دا ته نه حسابي کله دا یو سجده راځي دی وی زب یو سجده کوم خود به یو سجده کوي هر ځای کې خلق خپل عقل نه چلےږي د رسول الله چې فرمان نه هغه تسلیم کړه تا چې رکوع نه اعلان وکړي نو د رکوع نه وروسته چې ته سکه نه غتا ته نه حسابيږي هغه ته شرکت کوه هغه یو سجده راځي او کني مرادي بلکې فقها خدا وایي چې کسړی یو سلام ګرځول او بلې غاړه ته نه ګرځول امام نو شرکت ته وکړي شي شاید چې ثواب ورته ملوش لګ دیګه دنیاي نفع او نقصان دي چې رکعات ورته ملاويږي رکوع سره پمنډ بر رواني خو چې رکوع ته شي نه بیا حوال ته ولاړی بار مخلاص وځي دا غلطه طریقه ده یعنی هر ځای چې تا امام مندل دی ال تستا شرکت ضروری شوی دی کیف د فقہ کتابونو کې د حدیث کتابونو کې دار سره لګلې حکمو کسان چې یو رکعت کړو مخکې امام سره هغه دی هغه خپل ځای باندې ودرېږي او چار خو مخ راځي نو مونږ دیو کې دا د مونږ اهمیت قرآن مجید نه ښکاره ده چې مونږ کې وسړی سستی نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مرض الوفات کې هغه ډېرې خبرې کړې په دې باندې هر انسان پوهیږي چې کله د یو بني آدم مرګ را نږدې شي او بیا هغه د الله رسول می نا بس وصیت کوي قوم ته نا وصیت سنن ابن ماجه کې ډېر مفصل دی سنن ابی داؤد کے مفصل ہے صحیحینو کے آلگ مختصر لکل ہے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم آخری الفاظ دی ناغد آدی چی الصلاة الصلاة
دین ارستو یو جمله ویل دا هغه داري چې د الله نه ویریږي د هغه چا په باره کې چې استاسو پلاس کړي استاسو ما تحت استاسو نوکران هغه خلک چې ته د هغې څه کفالت کوي د دغه کسانو په باره کې د الله نه ویریږي دوه خبرې کړي یوې د مون ذکر کړی او بل د خپلو ما تحتو د خپل اولاد د خپل بال بچ د خپلو ښځو دارنګې د خپل غلامانو د نوکرانو سره ښه سلوک کول د هغې حکم یې کړی اس کرا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دا خبر وکړه د دې نه وروستو ثقلت لسانه ژبه کې دروندوال راغی بیا نور خبرې نه شو کولی سوال لای چې کوم آخري وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی هغې سره نن امت مسلمه څه کوي آیا د هغې د پوره کولو کوشش یې کړی خو د خپل پلار یا د خپل نیکه یا د خپل استاد یا د پیر آخري گفت تر مرګ پورې رسوي آخر د قوم ته څه تکلیف دی چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري فرمان باندې عمل نه کوي دا یو سوال دی ستا په خیال د جمعې په ورځ چې دا څومره خلک جومات ته راځي دا خلک د باري کې د کلي اکثر و بیشتر د کلي دی په نورو منځونو کې کم ځای ماسپښین کم ځای مازدیګر کم ځای ماښام کم ځای او بیا خاص کر د سهار کم ځای یعنې څه اهمیت نشته د خبرو خلکو سره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري فرمان دی ډېر خلک مونږ داسې لیدلی دی چې هغوی د سهار مونځ ډوګۍ نه د نورو ټوله پابندي کوي د سهار نه کوي او که کوي جومات کې نه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی دا چې صلاة الفض صلاة الجماعت دا تفضل علی صلاة الفض د جمع مونځ د یوازې مونځ نه 19 درجې بهتر ده یا لحاظ سره خو زمونږ خلک ډېر هوښیار یو ځای کې کدی نوکري کوي مزدوري کوي او 1 روپۍ ورته ملاویږي او بل ځای 19 روپۍ ملاویږي زما په خیال دومره کم عقل به څوک نه چې هغه 1 روپۍ ولا لوړ شي لیکن د دین په باب کې دا ټول کم عقل دي یو بوج یې ګڼلی په ځان باندې چې بس مونځ دی رغړول پکار دي فریضه نه ده فریضه ذمہ داری ته وایي دا ذمہ داری صحابه کرامو څنګه نباو کړې ده صحابه کرامو څنګه مونځو د هغې خضوع او خشوع باندې خبرې نه کوو ان شاء الله بل وخت کوو صحابه کرامو څه طریقه وه سیدنا عمر تذکره مونږ مخکې کړې وه هغه د سهار مونځ کو د سهار په مانځه کې چې کله تلاوت شروع شو نو په هغه باندې قاتلانه حمله وشوه هغه پوه شو چې زه مونځ نشم کولی نو هغه د ممبر خوا کې کېناست او سیدنا عبدالرحمن بن عوف یې ونیو هغه یې مخکې کړ دې دوران کې صحابه کرامو وروستو چې کوم خلکو هغې ته پته نه لګېده چې څه وشو دې ټولې خبرې ته سوچ کول پکار دي دلته وایي چېرته یو مچی راشي که نه او په یو سړي چک ولګي دی به ټوپونه شروع کړي لکه ته مونځ کې اشر لتلی چېرته تمازه خپل یو اهمیت دی قاتلانه حمله ده او د هغې نه صحابي ژوندی نه پاتې کېږي د هغې باوجود سوا ویلا نشته نه چغې شته نه های هوش ته دی دا د صحابه کرامو هغه عمل دی او دا د هغې تربیت نتیجه ده کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې له ورکړی ده صحابه واړه خلق نه وو یو صف کې دا خو امام دی که زمونږ یو صف کې یو مقتدي راوغورځېږي نو شاید چې خلک مونځونه کوي ټول به هغه ته نیغ نیغ ګوري چې چل ولو شو یعنی د الله دربار یا د الله حیثیت هغه څه شی دی خلکو نه
سیدنا عمر غند انسان صحابه کرامو کې داغه د پای سره سیوا د ابوبکر صدیق نه بل څوک نشته. صحابه کرامو ته پته نه لګېدلې هغې چې کله आवाज و نرې د سیدنا عمر سبحان الله سبحان الله چغې شروع کړې خیال د هغې دا و چې عمر رضی الله عنه نه ګندې تلاوت تیر شوی دی خیال د ده دا دی چې دا چېرته د ماسپښینې د مازدیګر لمونځ دی دا هغه تمکنت دی هغه تسلي ده چې هغې ته مانځه سره ملاوېږي. زموږ حال خو دغه نه دی قرآن چې یقیمون الصلاة وي هغه دغه لمونځ دی دا نه دی چې زموږ خلک لمونځ کوي نه کله ګیري سره لوې کوي کله په یو خ په ودرېږي کله په بله خ په ودرېږي کله پوزه کې ګوته ورټومبي څه عجیبه حرکتونه یې د خالق کائنات په مخ کې انسان ودرېږي نو د هغه دا حرکتونه خوند نه کوي بد لګي دا د الله د ادب احترام توقیر تعظیم خلاف خبرې دي. سیدنا عبدالرحمن بن عوف خمدیدار منځ کو اوږد منځ یې وکړ هېڅوک پوه نه شو دغه شانته یو مقتدي سړی مخکې کې امام استاد څه تکلیف میلاو شي نو خلک بس وایي که هغه سم منځ وکړو نو څه به وایي خلک ډېر سنګ دل دی دا نه وایي چې یاره دا متقي دی دا پرهیزګار دی دا الله د مونځ خیال یې وساته مونځ دومره هم دی چې صحابه کرام شور غوغا نه کوي. سیدنا عمر هغه کېنولی دی د منبر خوا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر سره ناست دی او سیدنا عبدالرحمن بن عوف د سهار لمونځ پوره کړ وروسته پته لګېده چې په ده قاتلانه حمله شوې ده او چا چې کړې وه نو هغه ځان بیا خپله قتل کو محرم چې شروع کېده تفصیلي خبره ما کړې وه به سیدنا عمر کور ته بوتلی شو بېهوشه و ہوش کې نه راته چا ورته سلام کو چا ورته وی یا امیر المؤمنین چا به یو څه وی چا بل څه وی هغې ته هم د یو بل پته وه یو بل ته وایي چې دی چونکې امیر المؤمنین و اوس هم دی نو مونږ چې به دی کله د مونځ په ټایم کې رابله نو مونږ به ورته ویل چې الصلاة یا امیر المؤمنین ده به دنیا کار نه پرېښود راغې جمع ته به مخکې شه اوس هم دغه چل کو نو د دریو کسانو په یو ځای آواز ورکړو چې الصلاة یا امیر المؤمنین نو سیدنا عمر را بیدار شو او داسې وکړو وینې به یې دی او مونځ یې وکړو بس زموږ خلکو خو د وینو نوم واورېد که نه وینې بهیږي او مونځ کوي د دې خپل یو سوچ دی احادیث چې کله سړی وایي نو بیا په دې څیزونو پوهېږي چې حدیث نه ګوري بیا په دې څیزونو نه پوهېږي یو داسې زخم دی چې د هغې وینه نه ودرېږي بس کوه ورسره مونځ هېڅ مسله نشته. فقهای کرام یو مسله ښیي یو سړی دی هغه مزمن بیمار دی مزمن دا مطلب چې بیماری مسلسل ده رکاویږي نه مثلا د یو سړي پیشاب بهیږي مسلسل دی او مونځ کوي که ونه کوي کوي وه اودس به څنګه کوي چې یو ټایم داخل شي مثلا 12 بجې د ماسپښین ټایم داخلېږي دغه ټایم دی اودس وکړي او ترکې مې چې د مازدیګر ټایم نه داخل شوی چې څومره منځونه کوي په دغه یو اودس دی کوي دا خو دین کتابونه دی نه ډک دي یو سړی هغه ته بواسیر وي خوني کوي دی مونځ هغې ته څه شی ولګي بس ټیک دا ټولې خبرې د صحابه کرامو په عمل کې شته دغه وینه نه بندېږي چې نه بندېږي لہذا مونځ نه معاف کېږي مونځ به کوي دی سیدنا عمر هغه مونځ کړی دی خو بیا بېهوش شوی دی یوې صحابي چې په هوش کې راولي نو هغه ته څه نوم اخلي الصلاة دا پرورده دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونځ دغه هم رحمیت محمد بن ابی بکر فرمائی زو سیدہ عائشہ کر لڑم سارے مالے اویل بازار تزم دیت سلام حکم چلڑم آدھا ساخ منس کی ولاڑا دا یو آیت بار بار ویخ
چې الله مونږ بچ کړیو من عذاب السموم. سورۃ الطور آیتونه لولي او بار بار لولي جهرن لولي سترګې نه اوښکې وایي. انې د ساخ مونږ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا غا مونږ کوي آیتونه لولي او پاغه باندې جاړي بار بار غلولي بار بار غلولي. زول عالم یو سات ما دا به پریدي اوس رکوله ولل شي ډېر ټیم واغسته نو ما یې رد خپل کارو کوم واپس براشم بیا سلام وکړه. بازار کې زما سکار امیو کو واپس تیارم دا هغه شانت ویلاړه دا هغه شان هغه یو آیت لولي او جاړي. دا صحابه کرام حالات زمونږ د خلکو سکار دی بس مو خانه پوری ده فایل خېټه ډکه کوس دې مونږ راغله فایل خېټه مډه کوي. موږ عبادت ته دیتا اهمیت ورکه دا کول پکار دی او دیانتدارې سره کول پکار دی. دې سلسله کې ما چې کوم د صحیح مسلم حدیث ویل دی اگر اوریدلم پکار دی او پاغه عملم پکار دی. سیدنا ابو سعید خدری فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ملګرو کې د موږ نه لګرستواله محسوس کارونه د خلکو شیطان مخبل کار کوي انسان سستیم کوي. ویل رل را فی اصحابه تاخرا دا 981 حدیث ده کتاب الصلات. خپل مرګرو کې لګرستوال ولید فقالهم تقدموا فاتموا به. صحابه کرام ته ویل مخ کرا ده اوس تو کېږه ما طریقه زده کم سړی چې جمعات ته راځي نا افضلیت پړم بني صف کې په دویم صف کې هغه افضلیت نشته کم چړم بيګل هم صف کې چې افضلیت نه په دریم کې نشته. زموږ د خلکو دا بدقسمتي ده چې راشي د ټولو نمخ کې خواله بار نور ته نشته ساړه ولړي متاو فضیلت ختم شستان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کہ خلق ته دا پته وي چې پړمبني صف کې او جمع سره پموز کې څومره ثواب دی نو دی ورته پسلور بولی راتلې کې بیمارانو کړه نو په پسلوري راتلې خو ځان به د افضلیت مستحق کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دې ته نه پریدي ورته تقدموا فاتموا به مخک را ده مخک کسان نے مخک کینی اغیر ما پسی ولاری اغی پسی نور ولاری اغی پسی نور ولاری اخر پورے آغا کسان بیشک پیغمبر نوینی امام نوینی لیکن د امام آواز اوری پدی وجہ داغی منز کی بیا فرمائی ولیاتم بکم من بعدکم سوک جستاسن رستو راجے دے رستو صفونو کی گیری مخکنی مخکی کینی رستنی پر رستو کی گینی کلا سڑے راشی پا مخکنو صفونو کے زیوی نالتا در سیدو کوشش لگئی خود بل پوگل ٹوپ نہ ہوئی دا اخلاق زدگول بگرد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دا بل چالو تکلیف نہ ورگے وقتی را دا دے دا پارا چلنبنی صف کے استا شرکت یقین شیخ او کرستو رالے نبیا کوشش دا کوا چې مخ کې لړشي لیکن د چاو غبانه وا خپنک دی نبیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم اخیری جمله وی ناغا يرون کې لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى کم خلق چې مانزل رستو راځي یا پرستنی صف کې کینی الله بدی رستو کوي منزل اهمیت نہ ورکی منزل وقتی نہ راضی نہ اللہ وی زبم دے رستو کوم دا قصہ نہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے دا حدیث نبوی دے صحیح مسلم کم خلق چ منزل پٹائم نہ راضی یارم بنی صف کے دویم صف کے شامل دو شرکت نہ گئی کوشش نہ گئی یؤخرهم اللہ تعالی اللہ تعالی ودی رستو گئی سنب رستو گئی. امام نووی رحمہ اللہ دار صحیح مسلم شارح دے لکھی دے باندے
چې کم خلق عن الصفوف الاول د مخکنو صفون رستو کیږي یؤخرهم الله تعالی عن رحمته الله بدی د خپل رحمت نه رستو کوي. کم خلق چې اول ناراضي رستو ټایم کې راضي دی بد الله د رحمت نه محروم کیږي. دا هم ممکن دا چې عظیم فضل ورفع المنزله وعن العلم ونحو ذلك چې الله د خپل لوی فضل نرستوږي او دیله چې الله کوم لوړ مرتبه ورکړي دا غنه به مرستوږي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ چې کوم دی غدا غدي چې الله به رستوږي. کوشش دا کوي چې موږ لا پاول وخت کې راځي دا مرز ځان نو باسه دا بیماری دا خلقو کې زمونږه د موږ د سار نه علاوه نور منځونو کې صرف 15 منټه کې اذان چې ووري ته نبي فورن جمعه تر راځه ایګه فائدہ دای چې تب 2 رکعات نفلم کېږي بلې بتا ته ډېر فائدہ بدای چې کته 40 50 60 سال کې بیمار شوي او دغه نیکه نشي کولای بلکې فرض نشي کولای استاد دغه زمانه دا سنتونه او دا نوافل دا الله د فرض او قائم مقام کوي ستا اجر والله نو دري او کدا چل کی دا کم چې روان دي ځوانیم برباد ده کهولتم برباد ده بډاوالم ختم ده. دا سستی ما کوي د دین په معاملې کې بالخصوص د مانزه په معاملې کې سستی بالکل مګوي. کم خلق چې مون ضایع کوي ناغا ټول دین له زیات ضایع کوونکې دا حدیث مخه تکیره هو لغیرها ازیا چا چې دین ضایع کو مون ضایع کو د نور هیڅ دین باندې عمل نشي کولای. کوشش دا کوي چې د مونږ پابندي اول وخت کې دی د مونږ د پاره ځان لټایم متعین کوي چې مونږ شې اعتراض په خپل زمي لګي یا کور کې کوي. دا د صحابه کرامو طریقه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا خلاف سنت طریقې سره منځونه کول ته د اجر نه ملاويږي. البته ممکن ده چې الله سزا درکړي. څومره اهمیت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بیمار دی لګون د خشه دی وی قتل صحابه کرام مسکو مرګرو ته ویل معبود غریبو تو رجلاه تخطان الارض خپې ور پسې راخې شو. ته دینه د موږ د اهمیت پته لګیږي چې جمع سره مون څومره هم ده. دا خوې پرې کله په سړک کې لګیا او کله په کور کې لګیا ہے کله خړ کې لګیا ہے کله پنیر لګیا ہے بے فائدې سوز نه دي. بیمار دی ګرځېدې نشي ټیک دا هغه استثنایی صورت وي لیکن عام روغ رمټ خلق چې کورونو کې موږ کوي دا غي باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی زماز لدا غواري چې او کس ته وایي چې اذان کی اقامت کی مخ کی شي او زلال شم چې کم خلق کور کې دی یا کور کې موس کوي یا نه کوي چې داغي کور ته ورته کوه. بیا فرمایل ما ودا کار کړی خو دې کورونو کې بای زنانه داسي چې اغیتا س مجبورې وي موز نشي کوله یا داسې ماشومانی چې پاغي موز فرض نه ده کدا مجبوری نه ما ودا کار کړی چې ما کومه خبرې وکړې دې کې صرف د امام نووي او قول استامخ کې ما یې خره نور ما د قران او حدیث نه بار څه خبره نه کړې کیسه مې نه نکړې. زما یقین دای چې دا خبره واستاړه ته کوزي شوی کني کوزي شوی نه کوزول کوشش وکړه په دې عمل وکړه ته دې لپاره چې د آخرت کې او یا قیامت کې یا په قبر کې د باسپورس په جواب کې بیا زمونږ جواب ها لا ادري نه. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.